دغه رنګ علماء کرام یې واقعه را نقل کوي چې یو څوک په لاره کې را روان و نو د یو څه سفر کولو وروسته شیطان هم ورسره ملګری شو حتی چې په دوران سفر کې دا سړی د سهار و ماپښین و مازدیګر د ماښام او د ماخستن لمونځونه دا ټوله قضا کنی و نو کله چې ماخستن د پرېوتو وخت رالی نو دا سړی د بجېدو اراده وکړ او شیطان چې ملګری و شیطان جن روان دا سړی پسې ناره کړه ورته ویې ویل چې لم تهربوا مني ته ولې د ما څخه وتښتېدې نو شیطان ورته وویل إني عصيت الله تعالى في مدة عمري مرة واحدا فكنت ملعونا چې اے انسانه ما په ټول عمر کې صرف یو واره د الله جل جلاله نافرمانی کړې ده حتی چې د هغې یو واره نافرمانی په وجه باندې زه تر قیامته پورې لعنتي شولم الله تعالی وترټلم او الله جل جلاله د خپل دربار څخه وشړلم وأنت عصيت في اليوم 5 مرات فأخاف من الله أن يغضب عليك ويقهرك ويقهرني معك بسبب عصيانك او تو خو په لمونځ نه کولو سره د ورځې 15 واره د الله جل جلاله نافرماني کوې قانون 15 واره د الله جل جلاله نافرماني وکړه اگر چې ما ته تر قیامته پورې مهلت هم راکول سوی دی الله جل جلاله خو د شیطان سره قول کړی چې تر قیامته پورې وتا ته مهلت نو شیطان ورته وویل چې که څه هم ما ته مهلت راکول سوی دی د الله تعالی له طرفه خو بیا هم زه د الله جل جلاله څخه بیریږم چې داسې نه وي چې پر تا باندې د الله جل جلاله قهر و غضب را نازل سي او ستا د دومره عظیمې ګناه په وجه باندې چې دا 15 ټیمه د نن منځ قضا کوي ما باندې هم الله جل جلاله دا قهر نازل کړي زم در دا قهر در دا غضب لاندې را نسم یعنی چې زما هغه تر قیامته پورې مهلت ختم نشي کنه الله تعالی خو مهلت ورکړي دی خدا په قول سره کړي استغفر الله مفتي عبد الجبار مفتي عبد الجبار خدایا سزا دین خادم بچی د هوا